الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز حضرت مولانا پیر ذوالفقار دامت برکاتهم العالیه یو بهترین واقعه لیکلې ده چې موږ تاسو ته په دغه واقعې کې یو بهترین او زبردست سبق او عبرت پروت ده. حضرت مولانا پیر ذوالفقار دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې ما سکول زندګۍ وه او زه عمر نه ډېر کم و او زه شهري وم، یعنې شهر کې پته کېدم او ما سره یو کرسفیلو چې هغه دیهتي و، یعنې بنډو وغیره کې پته کېدو. نو ما به کله کله دغه ملګري نه تپوس وکړلو چې دغه دیهات څه شی دی، نو هغه به ما ته مختلفو طریقو سره جواب ورکولو چې دیهات دا یو دغه طریقې سره علاقه ده او په دې کې دغه کارونه کېږي. ترتیب پرې چې یوه ورځ ما ته دا وفرمیلو چې ګرمۍ چوټیانې را روانې دي او چې کله ګرمۍ چوټۍ وشي نو ته ما سره په طور میلمه د دوه ورځو دپاره دیهاتو علاقې ته لاړ شه، نو زه به تا ته دیهات هم وښیم او دیهاتو کې چې څه کېږي هغه به هم تاسو ته زه وښیم. حضرت مولانا پیر ذوالفقار دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې ګرمۍ چوټیانې وشولې او ما خپل مور نه اجازت راواخیستلو. د مور اجازت په بنا باندې زه دغه کرسفیلو سره یعنې دیهتي سره دیهاتو علاقې طرف ته لاړم او په هغه ځای کې یوه ورځ زه کرسفیلو سره راووتلم پټو طرف ته. نو ما ته دغه کرسفیلو فصل په باره کې او دغه بوټو یعنې سبزیانو په باره کې ډیټیل یعنې تفصیل راکولو چې دغه فصل موږ په دغه ټیم کې کرو او بیا په دې ټیم کې دغه فصل ریبو. همدارنګې دغه سبزۍ په دغه موسم کې موږ ځمکې کې خښو او بیا په دغه موسم کې د سبزۍ روباسو او په داسې انداز سره او دغې طریقې سره یې راوباسو. حضرت مولانا پیر ذوالفقار دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې دا خبرو کې ما نظیر یو کسان یعنی یو زمیندار په هغه باندې پرېوتلو، هغه په داسې حالت کې و چې هغه سره یوه ګندګۍ ورسره وه د ځناورو وله چې موږ تاسو هغه ګندګۍ په طورې سره فصل دپاره استعمالو. نو دغه کسان او زمیندار لګیا او دې ګندګۍ ته به یې بیلچا ورکې کوله او ورسره نږدې بوټي ورسره و، هغه بوټو ته به یې دغه ګندګۍ اچوله. نو پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې ما خپل کرسفیلو ته دا ویلو چې دغه کس ډېر عجیبه کس نه ده او ډېر عجیبه کار ده نه کوي، بهترین بوټي ورسره دي او دا لګیا دا ګندګۍ راخلي دغه بهترینو بوټو ته چې بوټي خراب کړل، چې دا په څه بنیاد باندې کوي دا ویلي. نو ما ته هغه کرسفیلو وفرمیلو چې هر څه نږدې به ویل شو دغه تپوس به هغه نه ته په خپله باندې وکړي. نو حضرت مولانا پیر ذوالفقار دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې کله زه هغه کسان او زمیندار طرف ته ورغلم ما ونه تپوس وکړو چې انکل تاسو ډېر عجیبه کار نه کوئ، دغه ګندګۍ در سره ده او تاسو ګندګۍ راخلی او بهترین بوټي دي او دغه بوټو ته ګندګۍ اچوئ او بوټي به ورسره خراب کړل، دا ویلې کوئ او دا په څه بنیاد باندې کوئ؟ نو هغه زمیندار ما ته وفرمیلو چې بچیه ته په دې خبرو باندې نه پوهېږې، ځکه چې هغه زه وپېژندلم چې دا شهري ده، نو حالانکې یعنې شهر کې دغې طریقې سره دغه عمل چا نه کولو، نو ځکه ما ته پته نه لګېدله. هغه ما ته وفرمیلو چې بچیه ته په دې خبرو باندې نه پوهېږې، دغه هغه داسې طریقې سره الفاظ ما ته هغه وفرمیلو چې دا موږ ته ارګینک فرټیلایزر راکوي، یعنې مطلب دا ده چې دغې ګندګۍ د وجې نه د دې فصل کوم سایز ده کومه بړوترۍ ده هغه دې ګندګۍ د وجې نه موږ ته میلاویږي، حتی کې د دې ګندګۍ د وجې نه د دې کوم رزلټ ده او نتیجه ده ثمره او فواید دي ورسته، نو دغه فصل لاندې ګندګۍ د وجې نه موږ ته میلاویږي. نو حضرت مولانا پیر ذوالفقار دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې کله ما دا خبره واورېدله او ما سره یو سوچ او فکر ملګری شو چې وګوره یو ګندګۍ شی ده چې انسان نه راوتله شی ده، یو ګندګۍ ده چې ځناور نه راوتله شی ده،
یو بجان شایده خو لیکن یو جاندار شي ته فایده ورکوي یو جاندار شي هغه فایدې دپاره استعمالیږي نو ویلې نه مو الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړي ویلې نه چې مو د نورو خلکو د بل مسلمان یا د بل انسان فایدې دپاره استعمال شو نو زما عزت عرض مدا کولو خبرې مقصد مدا ده چې موږ تاسو ته پکار دا دی چې وا مختصر غوندې زندګۍ موږ تاسو ته الله تعالی راکړې ده چې دا مختصر غوندې زندګۍ موږ تاسو دغې طریقې سره تېره کړو چې الله تعالی نه هم راضي شي او دغې طریقې سره موږ تاسو د بل مسلمان سره یعنی په طور امداد استعمالیږو یعنی فایده ورته ورکوو نو خود به معاشرې کې مینه محبت او اتفاق هم راشي او الله تعالی به موږ تاسو ته په دغه خدمت کولو کې اجر او ثواب هم راکوي الله تعالی د په دې باندې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین